بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب یوه د وکالت خبره راغلې ده. وکالت جایز دی خو په جرګه مرکه عدالت د قاضي مخته هغه وکالت جایز نه دی چې پاک شي د ګناه امور وي. لکه حکیم فریق چې ته وکالت کوې هغه غلط وي، ته پېژنې چې د همو فریق چې کوم دی زه وکالت کدا نه جایز دی، خو ته بیا هم براوې دلایل یې د په غلطې چارې د غلطې خبرې. خو ځینې خلک باقاعده ورته وایي چې وچه په ټیکا و خلا پلونکه چې درته وایي ګټه خو لږ خرڅه ودې کېږي. دا په مرکه کښې هم، دا په جرګه کښې هم، دا د قاضي مخته هم، دا د ملکي عدالت کښې دننه وکیل د پوره هم، سرکاري وکیل د پوره هم، د پرایویټ وکیل د پوره هم چې په کیم نومه کیم فورم مخته وکالت کوي چې د ناجایز فورم د غلط فورم وکالت کوي، دا ناجایز دی، حرام دی باقاعده. خو ویلې الله جل شانه په قرآن کې فرمایي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ومعصية الرسول. دا د سړي ملتاړ کول دي د ګناه په چاره کې او د قرآن صریح مخالفت دی. او دا مسله باقاعده د علوم دیوبند رخصتېدو، فتاوا رشیدیه رخصتېدو، امداد الفتاوا رخصتېدو او ډېرې غټې فتاواجات رخصتېدي. نورو بنیادي طور وکالت جایز دی، د هغې آمدن جایز دی، محنت مزدورات فیس واخیستل یې جایز دي. البته خو شرعي دا دی چې کوم فریق ته وکالت کې ادا په غلطه نه وي، په ناجایزه. بل دا چې تو درویغ نه پکښې یې لوژو ونه پکښې کوې، شرعي احکام په مالي ونه کوې. پوتې شوه دا چې دا وطن ول کې مې ټاټر ول دي یا په ټیکا واخیستل دي، دا عمل ناجایز دی. شریعت احکام تخت په جایز امور کښې وکالت جایز دی، هغې فیس جایز دی، هغې اجرت جایز دی، هغې مزدوره واخیستل جایز دی. او الله مو دا خوشحال لري. الله دا